السلام علیکم ملګرو. د نسیم شاه اصل وجه د ورلد کپ نه د ایستو دا وه، د بهر کولو دا وه. ډیرو خلکو دا پروپاګاندا کوله چې کله چې د عمران خان تصویر سکو شیر کو د 1992 د ورلد کپ یو تصویر او هغه شیر کو او دی ورته ډیر زیات په غور کتلو، نو خلکو یقین ته پرېوتله چې دا هم د دې ورلد کپ نه ایستو صرف وجه دا ده چې د عمران خان د 1992 ورلد کپ تصویر شیر کړی و. نو کله چې دا بیا د کومه تصویر چې شیر کړی او کومه پوسټ چې کړی و، نو دی څه کو بیرته ډیلیټ کو، نو خلکو یقین ته بیخي پرېوته چې دا د دې وجې نه دی. خو د هغه اصل وجه دا وه چې د هغه چې کله د انډیا والا سره پاکستان او زموږ پاکستان والا او د انډیا والا میچ و، نو د هغه په اوږه کې زخمي شوی وه، د هغه اوږه کې انجر شوی وه، نو د هغه د وجې نه څه و نسیم شاه ډېر زیات خراب و. نو هغه نن د هغه اپریشن وشو په لندن کې، نو هغه کامیاب اپریشن وشو. ډېرو انضمام الحق هم ویله چې دا به وي، نو دا به په پی اس ال کې هم نه راځي، ځکه چې دې ته به تکلیف وي، دا ډېر غټ پریشن غټه سرجري ده، نو دې وجې نه به دې ته ډېر زیات تکلیف وي. دا به میچونو ته نشي راتللی، دا به ورلډ کپ کې هم نه اخیستلی کېږي. د دې وجې نه هم ورلډ کپ کې وانه اخیستلی شو او پی اس ال کې هم امکانات و چې دا به وانه اخیستلی شي. لیکن ډاکټر ورته ویل چې تقریبا 15 شپږ هفتې ته څه وکړه، ارام یې ورته ویلي دي. انشاءالله ډېر زر به نسیم شاه بیرته واپس څه کېږي، ټیم ته راځي او بیرته به هغه شان بالینګ کوي څنګه چې هغه شان مخکې چې څنګه کاوه. د نسیم شاه د وجې نه پاکستان د ورلډ کپ نه ووته. هم که تاسو سوچ وکړئ، پاکستان میچونه د هغه نه وروسته وبېلله او څه وکړو، پاکستان ختم شو. نو نسیم شاه چې دی تاسو ته پته ده چې پاکستان فرست بالر د پاکستان پلیر نیمګړی کېږي چې دا په میچونو کې نه وي، نو خامخا چې یو بالر پکې نه وي، د هغه د وجې نه ډېر زیات اثرات په ټیم باندې پرېوځي. نو نن انشاءالله یو ځلې بیا هم نسیم شاه ځي او زمونږ پاکستان به روښانه کوي او زمونږ پاکستان به څه کېږي او په دې دنیا کې ښایي، په دنیا کې به رایس کوي. نو انشاءالله یو ځل به بیا کېږي او ویډیو زیات نه زیاته شیر کړئ. دا نسیم شاه د خبر ټولو خلکو ته ورسوئ چې نسیم شاه ښه برابر دی. نسیم شاه کومه ولې چې خراب و، نو هغه اپریشن شوی دی او ښه برابر دی. اوس ټیک ټاک به انشاءالله 15 شپږ هفتې ارام یې ورته ویلی دی او بیا به څه کېږي، پریکټس به بیا انشاءالله شروع کوي، نو بیرته به ټیک شي او ډېر زر به ټیک شي. نسیم شاه دغه معلومات و چې تاسو سره هم شریک کړم. خلکو غلط فهمۍ او غلط افواګانې خورې کړې وي، د هغه د وجې نه موږ هم ویډیو جوړه کړه، موږ چې تاسو ته در وښیو نن په نسیم شاه په لندن کې کومه اپریشن چې وه، کومه سرجري چې وه، نو هغه کمپلیټ شوه او نسیم شاه به انشاءالله ډېر زر ښه شي. 15 شپږ هفتې هغه څه ورکړي دي چې 15 شپږ هفتې ارام وکړه، انشاءالله به هغه نفس به ښه وي.